دا ده چې الحمدلله دا اوس پورې اډوانس افیکټ نشته دلته کې موږ خپل باندې وکړو لکه ما سیکنډ ډوز هم اخیستی دی ټیک ده زما چې کم ټیم دی هغې یا څومره هیلث کیر پرووایډرز دي زموږ فرنټ لاین واریر دي د ټولو ته میجارټي ته پکې سیکنډ ډوز هم ولګېده نو دوه لارې دي موږ سره دا پینډیمک چې دی کرونا پینډیمک د دې SOPs فالو کول دي او بل طرف ته ویکسینیشن طرف ته تک دی علاوه دا پینډیمک چې دی دا به ختمیږي دا وبا به ختمیږي دا او دا راتلونکي دوه درې کالونه پورې زموږ د دې نه د ځان خلاصې شته نه لکه څومره پروفیسرز دي زموږ څومره ډاکټرز دي زموږ څومره پیرامیډکس دي دغه شان زموږ نرسنګ سټاف دی الحمدلله اوسه پورې په KP کې یو واقع داسې نه ده راغلی چې هغه اډورس افیکټ کېږي بالکل سیف دي او لکه سب دغه دا نو امریکا کې لسو زرو پورې پریګننټ لیډیز تم شوي دی ویکسینیشن هغه هم اډورس افیکټ نشته سیف دي سو حالات داسې دي چې په هغې کې لږ معمولي یو مریض دی چېرته او هغه په سټیرایډز دی سټیرایډز علي نو هغه سټیرایډز موږ ته ټیپرنګ وایو ټیپرنګ ډوزیجز ته به راځي 7.5 ملي ګرام پر ډے ته به راځي نو هغې ته چې راشي نو هغه ته بیا ویکسینیشن کېدی شي سو میډیسن داسې دي لکه انټي کینسر تھراپي ده انټي کینسر تھراپي چې کوم بیماران علي نو د هغې نیوټروفیل یو ټیسټ دی هغه وګوري د هغې تعداد ګوري چې که د هغې تعداد کمي نو هغه انټي کینسر تھراپي د سوافتو دپاره بند کړي ویکسینیشن ورته وشي او سافتي صبر وکړي بیا چې تر څو پورې سیکنډ ډوز نه میلاو دغه شان یو ځای ګولۍ دي د جوړونو کې هم ورکوي میتھوټریکسیټ ورته وایي هغې باندې کوم بیماران دي زموږ نو هغه هم هغه میډیسن سټاپ کړي د یو 4 هفتو دپاره او بیا ورته ویکسین وشي بیا سافتي ورته صبر وکړي د هغې نه پس خپل علاج بیا جاري وساتي هر د زړه بیمار که هغه ډایبیټک دی شوګر والا دی که د سالنډي بیمار دی څومره بیماری دي په هغې کې څه که د ګردو بیمار دی که د لیور بیمار دی نو هغې کې هم د دې څه کانټر انډیکیشن نشته چې یاره نشي کېدی شي ورته که هغه څه دوای نه د زړه استعمالوي که د شوګر استعمالوي بالکل ویکسین ورته کېدی شي او سیف دي لکه بله لار نشته دی د ویکسینیشن نه علاوه بله لار نشته